بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ وائی چې والی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې منبر ته نږدې شي. موږ ور نږدې شو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د منبر په اوله پوړی قدم مبارک کې خو نو وی فرمایل آمین. اگر څنګه چې دا منبر تاسو کتلی دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اوله پوړی باندې قدم مبارک کې خو نو وی فرمایل آمین. او چې کله په دریمه پوړی باندې قدم کې خو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا فرمایل آمین. او چې په دریمه پوړی بیا قدم کې خو نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل آمین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د خدمت نه فارغ شو او لاندې راغو شو نو صحابه کرام فرمایي چې موږ ورته عرض وکړو چې موږ نن تاسو نه منبر ته خطل په وخت کې داسې خبره واورېده. تاسو چې کله منبر ته خطل نو موږ ډیره عجیبه خبره واورېده چې مخ مچتا نو واورېدلې. تاسو آمین وایو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایل چې په دغه وخت جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام زما مخ ته راغی او هغه چې زما مخه تراغره نو کله چې ما په اوله پوړی قدم کې خود ناغه وایل د خبره د توجه سواوره حدیث د محمد رسول الله صلی الله تبارک وتعالى علیه وسلم دی او کوشش وکړي چې دا ملګرو سره شیر هم کوي. دا خبره د توجه سره واوري چې دا ارشاد فرمایلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم آمین ولی ویل دی او جبرئیل علیه السلام تمام دعا کړی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کله چې ما په اوله پوړی قدم کې خودو نو هغه وویل چې هغه څوک د هلاک شي چې چا د رمضان مبارک میاشت بیا مونږ بیا هم دغه مغفرت کړو. څومره لوی د نقصان خبره ده چې موږ رمضان مبارک میاشت څنګه تیرو. موږ تاسو خپل ځاني پته ده کنه دا نه سمجھ ما تاسو ته موږ تاسو ته پته ده کنه چې رمضان مبارک موږ څنګه تیرو. نو ما ویل آمین. بیا چې دمه پوړی ته او ختم نو هغه ویل هلاک نشي هغه سوق چې داغه دوران د استا ذکر مبارک شو پتا سو درود شریف ونه وای. څنګه تاسو اکثر وایو کنه یاره مسائل دي پریشانې نه دي نو د درود شریف اهتمام کوي کاملی طریقې سره پابندۍ سره صحیح شو کنه درود شریف پابندۍ سره وای. نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام په دعا وکړه هلاک دي شي هغه سوق چې داغه وړاندې استا ذکر مبارک شي او پتا سو درود شریف ونه وای. ما ویل آمین. او کله چې په درېمه پوړی او ختم ناغوي هلاک دي شي هغه څوک چې چا موت لا دواړه یا یو د دینه د بوډاوالي په حالت کې بیا مونږ او هغه د جنت ته ور داخل نکړو. ما ویل آمین. نبی علیہ السلام فرمایي چې ما ویل آمین. نو عزتمند تاسو دې خبره ته سوچ وکړئ چې یو حدیث کې نبی کریم صلی الله تبارک وتعالى علیه وسلم د منبر په دریو سیړو باندې قدم دی درې پوړو باندې قدم دی او درې واره نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي آمین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل آمین. او دا په دعا د چاوا د جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام. جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام په دعا څه سخت وا سو داسې دردناک وا چې نبی پاک صلی الله تبارک وتعالى علیه وسلم آمین هغه نور هم خطرناک جوړ کړل. نو کوشش وکړو چې موږ تاسو باندې اخیستا خپل مبارک میاشت را روانه ده چې خپل خپل طریقې سره او احترام سره او ډېر په سکون او آرام او راحت او خوشحالۍ سره د استقبال وکړو او په خوشحالۍ سره الله تعالی نه وغواړو چې رب کریمه په موږ باندې د میش په خیر او عافیت سره تیر کړی او د رمضان مبارک خوشاله ني موږ ته بار بار نصیب کړي. الله کریم دې عمل کول توفیق را نصیب کړي. وما علينا الا البلاغ.